السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. محترم مشايخ کرام اور زمان طلاب و طالبات اور محترم مشران دانانه یقیناً زمان کا استاد دوبارہ اڑے خوشحال مقام دے کہ اللہ رب العزت زمانگا بدی معاشرہ و تصبانی فضل رحم کڑی جمعون و توسع علماء راکن ثانیاً داد شیخ حافظہ اللہ دپارا دادی جامعی دپارا داداغی دپارا برادن کی وصف مجاریہ دا زگہ کمنگ تاسوگ مختلف مقامات مختلف احوالوں کی منگا و تاسو علماء و محتاج منگا و تاسو قرآن و سنت صحیح تعلیمات دارنگی منگتا قرآن و سنت رنا کی صحیح رہنمائی دس علماء اگر ډیر کم ملاوی چاغي بدی مسلم باندې داوی دغه مشاکل راو بس دغه فتنو نه راو علاج دس علماء سے تیاری اگر ہم بدس جامعات کی تیاری دا اساتذہ داوی مشران داوی طول العمر اگر ہم بدغ خدمت کی قرآن خدمت زه مختصر یو دو خبرې ورونو د زمون د جامعین باری یا زمون فین د جامعین باری ولی کمنګ تاسو د معاشرین دغه علم داو چکی دا علم ختمیدلو دا بارا دا آفات دا بارا علماء اسباب ذکر یقب آئی کہ معلوم حاجی دا ثابت اللہ دا علم جدا علماء وقت بہی علماء کرام اغاو فالقی لکنن زمانگو خبرا چنن زمانگو استاد شیخ عبدالمجید رحمہ اللہ تعالی رسیدلو اگر زیاد خدمات دیگر مدرسہ لیکن آغن اللہ واغز اس دا آغدا کم مقام قدام کا حاصل ہو یا کمی مقدر دپار تیرو لیکن دس علم پیدا مقام دا کمی پورے نکمنگ اسباب کارداری چمن سبب نظام اس عقیب بولی و باندی بدی معاشر علم دی آفات
نو د ټولو نه اول ځان او بیا دغه دانسیت کو چې د علم دا چې برقرار پاتې دا موجود په عمل کله چې یو انسان په علم باندې عمل نه کوي هغه بوج باندې علم دې ختم ځکه الله خبره باندې قرآن کریم زورونه ورکړي یا ایها الذين آمنوا ما لا تفعلون زورنے بغور قبول باندې ورکړي عمل کوي چې به کو زورنے ورکړي قول باندې نه باندې چې دغه باغی باندې عمل او به دا خبره ذکر کړي الله رب العزت داغه د غصې د بار ټول عمل امداد خبر عند الله ما لا تفعل دا د ټولو نه عظیم خطرناک شی دی الله په خبره باندې غوسه تر دې پوری جندب رضی الله تعالی روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی امام طبرانی کړه چې مثال دا عالم ورکی چې هغه خیر ولكن ينسى نفسه نور خلق بیان قرآن او سنت د مسائل او بیان عمل ځان یې د مثال دی وی لکه څنګه چې یو لګیا د سوزي او بل سید رڼا ورکړي لکه په لګي موږ له بکار دا کومنګ د خپل علم په معاشره کې دا واقعي او مضبوط ساتل غواړي چې دا سره عمل ورسره نن سبا زمانه الله بالعلوات یا زمنګ داعیان صفت سره مقامداري اغداري جدل او مناظري بدغه خبر باندې را لګي دا خپل علم باندې زایب محکم شیخ خبرې د اشاره چې د علم په آفات کې عظیم ترين آفت شبر دی هغه د انسان کله چې مخالف سره او د خپل دلایل وي د حتی الوسط دا کوشش کوي ضعیف دلیل باندې ور جسمان کې داغه نه اوچتي دغه بنیاد کبر حال در رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين من فرمایلی انا زبيت في ربض الجنه لمن هغه انسان چې عن پرېخو د کلام هغه انسان کلام کې مقابل د کلام کې د انسان پرېخو الله رب العزت د انسان په جنت دیو جن امام او داعی رحمه الله ذکر کړی الجامع بیان العلم هغه دا قول لا نقل هغه چې ما دا خبر را رسیدل چې الله تعالی بارک د شرک راځو لازم جد دا خلق جدل جنگ جګړې مناظري د دې سيزونو سره هغه مخاطب ومن عمل دغه انسان عمل لمنه دغه وجه باندې موږ په تاسو د کار داري چې موږ علم د افاد د ځاینو اخري خبره هغه داري چې دغه طلاب زمونږ د طالبات دا چې هر جامعه لپاره ویږي د اولن دا فکر چې زمان ذریعہ معاش وسې د وسکو داغه بوج باندې دی په خپل علم دا وخت پریږدي دا علم دا پریږدي او د روان دي دنیا په کار کې پای کې ځان نو انشغال دنیا دا هم د علم د آفت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت امام ترمذی رحمه الله تعالی نقل کړی حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایلی 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 چې
خپل بنده لا خبر ذکر کوي شکل زمان دا بنده دې راولي یو دی عبادت فران فارغ نو خمل حسین زبا دا سینا دا بزب پروا دې خلق محتاج نه واصد فقر دا فقر چې دا بزبن کوم دا کار نه کوي نو الله رب العالمین دا مشکوک کوم دا غشنیه کې دنیا کې دا فقر دا ختم نه د دې وجنه کوم او تاسو کوم آیات کریمه چې ما تاسو وړاندې مایده تلاوت کړو کې الله رب العالمین او تاسو خاص کر دې علماء او تبقیت خاص کر هغه خلکو ته چې د قرآن او د سنت د ذکر سره تعلق د نشر سره تعلق ساتي آی کې موږ تاسو ډېر غټ تسلی الله رب العالمین فرمایل لو انهم اقاموا التوراة والانجيل کدا غفل عمل کړي وي په قرآن او تورات او انجیل باندې دلته کې د اقامت ثمرات سره اقامت د داري چې دارنګ دا بل تو دا جاری کی دعوت باندې په طریقه د حکم باندې په فضا باندې دارنګ و مالي الیه ربهم اواقص چې الله دې نازل کړي د آیات کې عقدار چې الله رب العزت هغه د کتابونو نمونه غسري د تورات غسري انجیل نه غسري لکه د اخر کتاب نه ذکر وجداد او تاسو مکلف یو صرف قرآن کریم باندې یو مکلف نه بلکې ما الیه من ربه دا الله رب العزت سره نازل شوی لیکلي باغ په صورت وحی خفي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هغه په ما انزل کې شامل منګ په هغه باندې مکلف نو هر کله چې د غفلانو خلقانو قرآن او سنت د خپل کتابونو سره هغه باندې روان او دغه قائم او دائم او دائم د بارے کوشش الله رب الله سکل دا فقر دا مشکلات بدی وجه باندې تجربه باندې دا خبره ثابت چې هغه خلک چې قرآن او کریم درسونه د قرآن کریم درسونه د حدیث درس علما هغه امیا د قرآن او د سنت په درسونو د هغه ناس زده کړل شرط بم چې در مبارک شکایتونه ولی الله عزت وعدد چې لا اكلوا من تحت ارجلهم نمنګ لبکار دادي چې من دې زنه فارغ نه چې من دا خپل د دنیا د بارو نو بدوګه بنیان من لبکار دادي چې نن زمون د وس دغه عهد الله رب العالمین چې من بده قرآن او د سنت دعوت دا په صورت کې تريد ولو کوم دنیا کا الله رب العالمین عمل کوي توفیق راکړي صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين